باب عن ظهور المقر الذي دا وحود یو غار دی د هغې په خوا کې دا جهاد شوی دی. دا به تاسو په ډېرې خبرو کې بیا به سبب وایي. پاڅون پکې یو څو خبر وایه ودرو یاره هغه چا ته وایي هغې ښځو ته وایي په تاسو یعنې څو ځله تاسو ته معقول چې دا مجلس مصرفوي څو ځله مې درته عبدالله ابن مبارک یو خبره وکړه. عبدالله ابن مبارک به ډېر زیات شپږ میاشتې به جهاد درته او شپږ میاشتې به درسونه پوره شپږ میاشتې به جهاد دا تاریخ وګورئ او شپږ میاشتې به لګي او درسونه به یې کول د ورځې او د شپې به عبادت کوو. نو چا ورته ویل ته نه ستړی کېږي چې ټولو درسونه کې او ټولو شپه لمونځونه کې ته نه ستړی کېږي وایي چې د چا الله او د رسول سره ملاقات یې ولې ستړی نو هغې ورته ویل دا دې څه وایي الله رسول سره ملاقات دا دې څه وایي رسول سره ملاقات خو په آخرت کې به کېږي الله سره په جنت کې کېږي دا دې څه وایي وایي چې زه د الله قرآن لولم داسې ده لکه چې زما د الله سره ملاقات دی او چې د رسول الله مبارک احادیث لولم داسې ده چې زما د رسول الله سره ملاقات دی ما سره خبرې کوي د الله کلام لولم د الله سره ملاقات دی ما سره خبرې کوي خبرې د الله دي په قرآن سره او چې د الله حدیثو ته متوجه شم ولولم دا دې شوه چې ما سره پیغمبر انما الاعمال بالنیات چې به د بل نه حدیث پیغمبر درکړي چې پیغمبر دي تاسو سره دلته پیغمبر خبرې کوي بالواسطه مجلس مصطفی دي او تاسو هغې ته توجه نه کوئ چینګه 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 لکه د مرغو چنګاره مې وکړي لکه ادب ولدان خبر کوي جبلیان وګورئ سم شیخان سم شیخانې بس خبرې وګورئ غزوة احد نو احد ورته ولې وایي دا یو جبل دی د هغې احد نوم د هغې په خوا کې شوی او دې جبل ته احد ولې وایي احد د وحدت نه ماخوذ دی دا یو غر د خوا کې ورسره بل غر نشته صرف یو غر د خوا کې او دا ډېر اوږد غر دی مولانا صاحب دا څه ضرور پنځه شپږ میله کړې دا ډېر اوږد غر دی ډېر اوږد ډېر لرې پورې دا غر تللی دی نو په دې ځای کې دا جنګ ځکه ورته غزوې احد شوی دا د هجرت په دویم کال شوی او څوک درېیم کال یې دی دویم کال د هجرت د غزوې بدر نه یو کال پس دا جنګ شوی او سبب یې څه په بدر کې اویا کافران مردار او اویا کسان یې قتل مدینې ته راوستل او د هغې نه فدیې واخیستې دا د کافرانو لوی تجرب عتبه لوی سردار مردار شو شیبه ورو سردار مردار شو ابو جهل غټ سردار مردار شو امیه غټ سردار مردار شو لوی لوی سرداران پکې راغلل نو دې وخت کې دوی سردار ابو سفیان چې رسول مسلماني رضی الله عنه او ابو سفیان هم لوی سړی دی ولې ابو سفیان چې دی نو دا د عتبه زوم دی عتبه خو د ټولو مشر سردار ابو سفیان دا د ښځه هند ده هند او هند د عتبه لور ده دې وخت کې دی سردار او دا هغه دی چې هغه کوم تجارتي قافله یې د شام نه راوستل او رسول الله مبارک ورته وکړي نو بس مکې مشرکانو یې فیصله وکړه هغې مې داسې چل به کوو یا څومره تجارتي مال دی سره د ګټې دا محفوظ کوو دا هر چا چې پکې څومره مال دی سره د ګټې ټوله فیصله وکړه او په دې باندې د جنګ سامان اخلو او په مسلمانانو حمله کوو چې خپل بدل دی وایي پیډې اخلو نو چې څومره د ابو سفیان د هغې قافلې تجارتي قافلې مال سره د رسولمان هغې ټول خرڅ کړه په هغې باندې تورې او نیزې او شاید واخېستل اسونه وغیره او ابو سفیان سردار او راووته مکې مکرمې ته د مکې مکرمې نه د مدینې په طرف باندې چې زه په مدینه باندې حمله کوو چې خپل بدن ته واخلو او هله وافده راو چې مسلمانان ختم کړو زموږ ورته تېر شو لوی مشران دا زموږ نه لاړل مردار شوی شو او صاحب یهودیان د مدینې لاړل او هلته مرثیې وې هغوی کې جوش پیدا کاوه د هغوی نه مړو او د خیبر د یهودیان لاړل او د هغوی مرثیې وې د هغه مړو کور په کور غم و که نه لکه مړي په لاس ورنه رالل هلته ورته هغه مړي په هغه کوي کې دا نه وګوري یو ډېر پرې غم هر کور کې غم او هر کور کې ژړاګانې وې نو دا یهودیان پټ لاړل او هلته یې مرثیې ورسره وې د هغوی صفتونه یې وکړل نو جوش یې پکې دونه پیدا نو دوی بلا سامان جنګ 3000 کسان د 3000 کسانو مضبوط لښکر را روان شو هندان ورسره ده او ښځې ورسره دي
او هندي وي خدي ځان سره کړی وي موږ اخر دې لپاره وځو موږ ورته سندرې وایو جوش بدل پیدا کو ترانو سره جوش پیدا کی او دویم دا دی چې موږ در سره یو نو تاسو به تښتئ نه بدل کې سره نه موږ ورته پیغور درکړو یا بې غیرته درې چا ته پرېښود وایي دوسا چا ته یې پرېښود نو تاسو به ځان وژنئ خو تښتئ نه دا به وایي که موږ وتښتېدو خو دا ښځې رانه مسلمانان اخلي دا وروڼه رانه مسلمانان اخلي نو ځان به وژنئ دې لپاره ورسره لاړو جوش به هم سره چې او زموږ د وجې د شرم نه تاسو وتښتئ نو صاحب روان شو په لاره به یې شرابونه څښل دي ورته مرضیې وې خو چې کله اوس مدینې ته ورځو چې کله به ورځو په دې جوش کې حضرت عباس رضی الله عنه د مستضعفینو نه په مدینه مکه مکرمه کې پټ مسلمان هغه یو شهسوار ته پټ خط ورکړی رسول الله مبارک ته رسوه چا خط نبي علیه السلام ته راورسېږي حضور پاک مبارک صحابه راغونډ کړو مسجد نبوي کې میټینګ شروع کړي نسو درې ډله لښکر را روان دي محمد لښکر دی او هر یو سره وسته مسلح اوښان ورسره دي اسونه ورسره دي او پیاده او ښځې ورسره دي څه به کوو کومو خلکو چې په بدر کې شرکت نه و کړی نو هغې چې جوش و د جهاد د جذبې پیسې وځو مړه به شو که رښتیا وشي وځو چې چا شرکت نه و کړی او بیا د شهداو فضیلت راغی د بدرینو فضیلت راغی او په دې تبو چې کله وځو او بعد خلکو وایي چې نه نوځو عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین په دې موقع کې ناست دی هغه ویلي عبدالله ابن ابی رایه دا وه چې داسې کار دی موږ وځو نه او که دوی رالل نو یا خو به دوی واپس دي او که واپس لا نه رل او زموږ په کورونو یې حمله وکړه نو زموږ به ورسره دلته بچي جنګ وکړي او ښځې به هم ورسره وکړي دا کورونه به یې زموږ ښځې په کار وکړي او دوی به منتشر شي د مدینې په کوڅو کې خواره واره به شي نو زموږ جنګ به هم آسان شي او واقعي د بل په کلي ورتل اسان کار نه دی ګران کار قوت به منتشر شي په کوڅو کې به خواره شي موږ به ورسره جنګ وکړو او زموږ ښځې به یې په کار وړي زموږ بچي به یې په کار وړي نو مایوسه به شي دا دا رایه او بعضې حضرات وایي چې نه وځو څه فیصله ونه شوه دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته دننه شو چې دننه شو نو صحابه یو بل ته وایي چې دا موږ ډېره غټه غلطي وکړه موږ خپلې رایې پېښې او د نبي علیه السلام نه تپوس ونه کړو چې د الله رسوله ستا څه رایه ده دې کې رسول الله مبارک بار وروته اوس رایه جوړې وه وی د الله رسول موږ معافي غواړو موږ خپلې رایګانې پېښ کړې او تا خپله رایه پېښ نه کړله وی پیغمبر چې زغره واچوي نو هله به یې کوزئ چې جنګ ختم شي دا زما فیصله دا شو ګوره وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله نو د زرو کسانو لښکر ووت نو خیر واقعات پکې پوټې پوټې را روان دي چې زرو کسانو لښکر ووته او یو ځای ته ورسېده رسول الله مبارک د خپل فوج معاینه وکړه نو چې کوم پکې د 15 کالو پوره و پرېښودلو چې د 15 کالو نه کم کم و هغه یې واپس کړی عبدالله ابن عمر دی وخت د 1400 کالو هغه پکې پرېنښودلو یو صاحب عمر نومېدی غالبا یو هلک دی دوه کسان دي نو هغه دا چل وکړو چې هغه په صف کې ولاړ و په ګوندو ودرېده ځان یې غټ حساب کړو رسول الله مبارک کوی نه شو اجازت مې راوړو نو بل یو هلک راغی ویې ته دې اجازت ورکړو ما دې رانه کړه ویې دې نه ما سره په پردون وکړو قسم دې که ایمان هم وګټي رسول الله مبارک په پردون وکړو نو هغه لږ چې دا بلې راوغورځو ویې دا تا ته پکې اجازت دی دومره شوق و د صحابه بهر کې بي احد ته لاړه د یو ځای کې شپه وکړه په لاره کې چې کوم ځای دمه کړې ده هلته اوس هم یو جومات شته په هغه ځای کې چې کوم ځای دمه کړې ده نو احد کې مولانا صاحب چې کوم اصل کافرانو یو ترتیب سره خپل انتظام جوړ کړی ور جنګ کې غټه خبره حکمت عملي ده د جنګ غټه خبره جاسوسي ده او دویمه خبره حکمت عملي ده نو کافرو څه چل کړی و د احد دا غر چې دی مولانا صاحب دا داسې اوږد غر دی لوی غر دی د احد داسې فرض که مولانا صاحب د احد دا غر لکه مثلا زه به تاسو ته څه ووایم لکه زموږ د دارالحدیث دا مقبرې والا دیوال دی داسې فرض او دې سره خوا کې یو وړه غوندې غونډۍ ده چې هغې ته جبل الرومان وایي جبل الرومان وړه غوندې غونډۍ ده او د غونډۍ ویښ کې یو خوړ دی د غونډۍ په خوا کې په جنګ کې یو خوړ دی اوچ خوړ دی اوبه پکې نشته او چې کله باران راشي نو بیا په هغې کې ډوبېږي
نو کافرانو څه ترتیب جوړ کړی و؟ کافرانو دا ترتیب جوړ کړی و چې دوی مخامخ یو ځای کې پراته وو، شرابونه یې څښل او ځان یې غوښې پخولې او دا سوچ یې کړی و چې موږ به د مسلمانانو سره په جګړه شو. نو چې مسلمانانو سره په جنګ شو، نو یو طرف ته خو د احد لوی غر د دوی خوا ته فتح نه شي، بل طرف ته د ارګوټې غونډۍ ده او د غونډۍ په خوا کې دا خوړ دی. نو دوی به موږ ځان سره په جګړه کړو، نو په دې خوړ کې به زموږ د اسونو لښکر لاړ شي. خوړ ډېر ژور و، اوس هم ژور، اوس خو لا پکې څه ناستې شګې خاورې پرېوتې دي، نو ډک شوی دی، خو اوس هم پکې پولونه دي، غټ غټ پولونه دي، چې اوبه پکې نشته، باراني اوبه پکې راځي. خو مطلب یې دا و هغه وخت کې ډېر ژور و چې په اس په سړی ستورو به نه ښکارېده. نو موږ به داسې وکړو چې په دې خوړ کې به موږ پټ لاړ شو. نو چې لاړ شو د دې غونډۍ په شا به موږ راوخېږو، د مسلمانانو د شا نه حمله وکړو. موږ ورسره مخ په مخ جنګېږو، موږ ورسره مخ په مخ جنګېږو، دوی خو موږ سره مخ په مخ جنګېږو او د اسونو دا لښکر په دې خوړ کې پټ لاړ شي. نو دا چې کوم جبل الرومات غونډۍ ده، د دې شا ته به راوخېږي، نو هغې به د شا نه حمله وکړي، پر مسلمانان به ختم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې پوه و چې دوی به دا چل کوي. نو 50 کسان یې په دې غونډۍ مقرر کړل، په دې جبل الرومات، او مشر یې ورته عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه مقرر کړل. ویې ته به په دې غونډۍ سره د خپلو 50 کسانو کښېنې، که په دې خوړ کې څوک راتل او په موږ یې د شا نه حمله کوله، ته به زموږ دفاع کوې، چې شا نه به موږ څوک حمله وکړي، او که موږ ګټه وکړه او که تاوانه وکړه، ته به نه کوزېږې سره زمانه کوو. حتی که تاسو موږ ولیدلو چې زموږ مړه شو، زموږ غوښې مارغان تختۍ هم به نه کوزېږي. تاسو موږ ولیدلو چې زموږ غوښې مارغان تختۍ هم به نه کوزېږي. دا 50 کسان، او چې راتلل نو په لاره عبدالله ابن ابي چې له 300 کسانو سره واپس شو، 1000 کسانو صحابه. دوی زما په تجوید عمل ونه شو، نو دا نه وایي چې 300 کسان واپس دي ستانه، نو د نورو پړا سر ورځئ که نه؟ نو 2 قومه بنو سلمه او بنو حارثه هغوی زړه کې راځي چې موږ هم واپس. نو صحابه ورته وایي ظالمان، تاسو ته خو پته ده چې عبدالله ابن ابي او دا ملګري منافقین دي، نو تاسو منافقین یاست، دا څه کوئ؟ پیغمبر یوازې پرېږدي او تاسو چې واپس کېږئ، نو بیا پرې کلک شو هغې لاره او 300 د عبدالله ابن ابي ملګري واپس لاړل، چې موږ ته پته ده چې دا تاوان موږ دا خو نه بچو، نو 200 پاتې شو. نو دغه ترتیب رسول الله باندې اختیار کړ، جنګ شروع شو. چې جنګ شروع شو، نو ګټه الله مسلمان نه ورکړه، کافر ماتې وکړه، کافران تښتېدل، داسې منډې والې. او خالد ابن ولید هم هغه چل وکړ په دې خوړ کې، اټیک وکړه د اسونو لښکر مشر و د رسالې، هغه په دې خوړ کې راغی، اټیک یې وکړ، دا صحابه 50 کسان دوی سره غشي و تیرانداز و، دوی په غشو وویشته واپس ولاړل. دوباره بیا اټیک وکړ، بیا یې وویشتل، په غشو واپس لاړل. دې باره بیا اټیک وکړ، دوی بیا په غشو وویشتل، واپس لاړل، هم ناکام شو. د هغوی د لښکر د اسونو ناکام شو او پیاده هم ناکام شو او وتښتېدل، او داسې وتښتېدل چې صحابه وایي موږ د کافرانو ښځې لیدلې چې پیسې اوچتې کړې وې او د هغه په ویش کې منډې وهلې، تښتېدل. او صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډئ، الغنیمت الغنیمت، بالکل غنیمت به غونډئ. اوس دا غنیمت غونډولو باندې ځان پوه کړه. دلته خلک دا یو سوچ کوي، وایي غنیمت غونډئ او د پیسې او د غنیمت او د دولت او د دنیا لالچ. نه نه، ذهن کې واچوه مولانا، غنیمت غونډولو کې یو فایده خدا ده چې تعالی به مات نه شي. غوره ګورئ، دا غلطه پروپیګنډا ده. صحابو غنیمت غونډه، یو خدا چې تعالی به څه راشي، بل دا غنیمت چې راغونډوي دا خو د صحابو نه دی، چې څوک راغونډوي دا هغه خو نه دی چې څوک یې راغونډوي، دا خو مشترک غنیمت دی. خو د بیت المال او باقي رسول الله مبارک مجاهدین وي. دا نه چې زه ورځم او غنیمت راغونډوم، د حدیث دا خو زما نه دی، د چا دی؟ دا خو د بیت المال دی، بیا رسول الله ټیک ده، زما په کیسه ده، زما خو نه دی. دویمه سم پیدا کړئ په غنیمت کې. دویم دا ده چې هغې نه کم مال او وسله پاتې شوه، زر یې حاصل که هسې نه د جنګ حالت بدل شي، نو دا تورې نیزې بیا د هغې نه ته لاړې شي.
د جهاد ګورې چې کله هم جهاد کې یو ځای فتح شو د ټولو نه مخکې به مال او بستر اوچتې او د مسلمانانو وطن ته به راوړي ولې څه پته لګي چې هغه زورور شي دا شی بیا د هغوی لاسته لاړ نه شي او دویم دا چې دا وسله ستا لاسته راشي ستا قوت نور مضبوط شو نو خلک سر وایي چې غنیمت او غنیمت لپاره صحابه کرام ورمنډه کړې نو غنیمت دا نه چې ځان ته مال ګټي هغه څه دپاره دی وایه چا پسې یو بیت المال به مضبوط شي مسلمانان هم مضبوط بشي دویم څه دي مولانا د کافر د لاس او د وسلې نه پاتې شي او دریم څه مسلمانانو ته به قوت هم حاصل شي غریب لګیا دي غنیمتونه غونډوي چې کوم په غونډۍ کسان پنځوس کسان عبدالله ابن جبیر دی موږ موږ به غنیمت راغلو وایي نه ګورئ موږ ته رسول الله مبارک ویلي دي چې نه به کوزېږي وایي نه अब वो तक तो इत्तिहादी बनती रहा दल्ते इत्तिहादी बनती रहा ना फरमानी का रसूलुल्लाह मुबारक ना अगर जे अल्लाह के खबशे में दौराना वाला बनते अल्लाह को पूरी सी दौराना दल तस्शीरा ना तो दल तबरो तबे के ना समाना मुस्तशरीकी को दे दिला ये अलगनीमत गनीमत राफंडो अब मशवतो ना कोई हम तो हुजूर पाक मिली के ना बखवादे यो बिल्कुल विली हम में करना او هغه وخت چې جنګ جاري جنګ ختم شو دا قیامت پورې به زمونږ نه یعنی دا غي مقصد دا چې دا د حضور پاک وینا تر کوم وخت پورې مقیده ده او مطوقه ده شابه سي جنګ ختم یا ختم شو د موږ چې خلک وخت او سړي موږ چې هغه د روان دي منډي وي نو چې اګه موږ جنګ ختم شو سره پاره وي او کوم ته وینا باندې ویلي چې تاسو موږ ماران وخت پورې بالکل ویلي چې پوښتنه کوله او جنګ ختم او مشه وتوی کې نه دا خبره موقته نه ده بلکې څه ده دا د رسول الله مبارک ته حکم وکړي چې تاسو غني وي کوم نه په دې جګړه شو اختلاف شو څلوېښت کسان تر دوس شو او لاس پاتې شو دغه بعض مستجدین سوال کوي چې دا ګوره کنه صحابه کرام چې دي نو او غنیمت پسې تاسو نه تاسو کوم دا څلوېښت تر دوس شو غنیمت راوړي ځان راوړي من قد قدیر کې داخل نه دي ځکه جنګ نور وکړي یو دفاع کړي نو دا نشي ویل چې من قتل قتیلا فله سلبه دا نشي ویل او نور وکړي نو دوی غنیمت راوړي څه لپاره راوړي چې تاسو به ته د دې ډول په کې سمې جوړ شي دا نه چې دوی ځان راوړي اصلي لوټ مار نه دي ډېر خلک په صحابه په لوټ مار کې مبتلا شي په لوټ مار له دا وګوره چې کوم غنیمت او حاجت یې غلا نه څه او چې بادشاہ اعلان وکړي چې من قتل قتیلا فله سلبه او بیا تاسو سړی مړ کړو سلب پیدا کی او په خپل باندې بادشاہ ته وایي چې دا ما دې باندې سلام دې لوټ مار کوي دې دا نه کوي دې دا نه کوي دا څه کې دا غنیمت خدای نه وړي بیت المال نه نمبر 1 به سره پاره راوړي چې کافر بیا ته ورته شي چې واستلم الله تعالی شي په قبول شو او دا دي چې صاحب په کوز شو نو هغه څنګه خالد ابن ولید جو کا جو مونږه خو خالد نو هغه ځل په فوټ منظم کو هله شابه وی د اصول سره ورته مونږه خالد شوی دا او مسلمان به تبي شي ویډیو زمونه یو حمله وکړو نو ابو سفیان پیاده فوټ راځي مسلمانانو په لګیا دي غنیمت مونږه تر دې هدا پورې چې مسلمانانو دوی کې هاو ولې دا پتا وځه ختم شو دوی کې هاو درې او غنیمت راوړل او څوک دمشو چې وجه ختم شو لګیا او حتی ابو سفیان لګیا د لښکر راوړو او خالد ابن ولید په اقوال کې راغلی ته پته نه لګیدا دوی خدا سوچو چې د مشاکره دفاع مضبوط ده او 50 کسان د نوم په دغه ناسي په مونډه و دې د پته نه لګی غنیمتونه مونډه وسیه خو دی چې خالد ابن ولید په اقوال کې راغلی اوس لاس کته باندې دې په دور وسره په دغه وسره چې شروع وکړو او دوی لږه کړی چې دې پیښ لا لاس کسان عبدالله ابن جبیر الله عنه مرګري چې را دا خو وړل مسلمانانو په دلګي هغه خو به تمني هغه وایي چې مونډه د موږ دفاع مضبوط ده هغه وایي لښکر ختم شو نو کله دا اصول لښکر په ورغه هغه به وستی د غنیمت مونډه او دا وایي نو دا غنیمانانو په څیر ورته لاندې چې دا باندې کی اب ډیرو دا د سره شهیدان چې شهیدان یې کړ موقع د خالی شو په دا مونډه په شاره وخت چې راوخته په مسلمانانو شروع وکړه او خدای پاکه تاسو نه غاني شرط دا کیمرا ته په پټه نه باندې په شاره د دفاع شته
کافر ما غریب تختیدل او شاته نسونه دي په اسکو هله مساني پرستو موبایل جوړ شو هلته به ابو سفیان راغلی کو موبایل جوړ شو او یا کسان صحابه کرام شهید او یا حتی که رسول الله مبارک مخ مبارک پکرانی باندې وشتي چې د تفسیر به روان دي او د ازغره ټولې وا هلمټ او باندې کې کړه وي هغه دومره سخت د حضور پاک په مخ کې ورتل نشوي چې دا راوته بیا کوي تفسیر بدل دوستو ما مخ مبارک ایمان شو او کافران پر ورشو مسلمانان او مسلمانان منتشر شو خدای رسول شو چا داسې منډه والا چا مدینه ته منډه والا چا دې خوا منډه والا چا غرب ته منډه والا دې خدای نه کہانی افات او شرط کوم نه را تو بابا منډه وي څوک دې خوا منډه وي یو نه کہانی ہے بد شو نو مولانا صاحب چې دا مسله وشوه او رسول الله مبارک بیا چې صحابه را یوځای شو راغلل او زخمونه هم شمړي شو بیا جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو نو بیا یې ماتې ورکړه کافرانو ته او کافرانو تښتېدل ابو سفیان اوس مولانا صاحب دلته د اسلام تاریخ لیکي چې په وخت کې مسلمان ته شکست ملو شوی دی دا فوجیانو نه تپوس وکړه ما نه وکړم یو فوجي میجر نه تپوس وکړه یو حوالدار نه تپوس وکړه یو کرنیل نه تپوس وکړه چې شکست څه ته شکست دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي ځمکه چې چا وګټله مورچه چې چا وګټله دا فتحه ده میدان چې چا پرېښوده هغه شکست وایي مړو ته نه وایي صاحب من په سن 1965 کې 1915 کې انډیا حمله وکړه په پاکستان په دوه محاذو په سیالکوټ هم او په لاهور باندې هم او فوجي جنرال یې ویل سار ناشته په لاهور کې وو خو مضبوطه حمله وه داسې حمله وه چې مضبوطه حمله وه او ایوب خان صدر پاکستان فیلډ مارشل او هغه بیا یو ډېر زبردست تقریر کړی ډېر ماهرانه تقریر کړی د بهادرۍ تقریر یې وکړ او صاحب د لاهوریانو دا خلک ووتل او دې ټینکونو ته به ځان پورې بمونه کېښودل ټینکونو ته به سمدستې او ټینکونه به یې ګوزول داسې یو حالت جوړ کړو ټول قوم ودرېد د فوج سره اوس هم درته زه وایم چې د قوم او فوج په یو پیج کې یعنی یو بل سره اتفاق او اتحاد خدای ګواه دی که امریکا نه شکست ده نشي درکولی دا چې څه قوم دشمن سره ودرېږي نو نقصان دی عراق ولې شکست ومونده قوم څه ودرېده د چا سره د امریکې سره نو امریکې راغله او هغه قوم حمایت یې حاصل کړ صدام حسین او د هغې ملګري وویل لیبیا کې ولې فتح وموندله هلته کې اپوزیشن مخالف و د قذافي نو هغې خلکو باندې ډاډ راغی موږ سره په جهادونو کې کسان راپوز کړل او هغې یې مدد ایران دې ولې ونیول هلته قوم متفق دی له خپلو قومو سره دغه حکومت قانون دا دی افغانستان کې ولې فتح څه موده وموندله امریکې هلته راغلل نو هلته ورسره کردی وموندې او دا خلک شامل شول الحاصل خلاصه دا خبرې څه ده چې قوم د خپل فوج سره متفق وي او وحدت او اتفاق وي دشمن ته نقصان نه شي رسولی نو صاحب من دا ټول قوم ووتو ټینکونو ته به پرېوتېدل او ټینک باندې وتېدل او قوم وسلې راواخېستې نو څه چلو شو شکست یې ورکړ انډیا ته وتښتېد ټینکونه یې ترې واخېستل وسله یې ترې واخېستله او په تېښته یې مجبور کړ وتښتېد چې زه نه وتښتېدل اوس مړي خو زموږ نه ډېر شوي د هغې نه خو نه دي شوي 15 ورځې جنګ شوی څو ورځې 15 ورځې او د پاکستان وسله ختمه واخوسته دومره خو قوت نه د 2 ورځې نور هم جنګ پاتې کېدل بیا تاوان ډېر لوی تاوان لیکن مړي زموږ نه ډېر شو لیکن ګټه زموږ وشوه ولې میدان موږ وګټل نو اصل چې څه دی د مولانا صاحب میدان ګټل میدان ګټل نو میدان چا وګټه مسلمانانو ډېر وتښتېدل دا ټیک ده او سړي چې دا نه مړل که د مسلمانانو نه قویان نه شو خو تقریبا نیم د هغوی نه مړل خو میدان مسلمان وګټل هغوی وتښتېدل نو چې میدان څوک وګټي دې ته فتح ویل کېږي چې ویره مړي د مسلمانانو وګټل نو اوس رب العالمین دې کې چې کومې واړه واړه واقعات دي او پکې منځ کې راځي باب غزوة احد وقول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك هغه وخت چې ته ووتلې د خپل کور نه تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال چې تا برابرول مسلمانانو ته د ناصر جنګ لپاره چې تاسو به 50 کسان هلته کښېنئ دا قطعه اوله شوه دا قطعه منتظره شوه دا صفحې اول شوه دا صفحې ثاني
ګوره بادشاه له پکار دي دا ترتیبات ورکړي والله سمیع علیم دا فوج جو سمدا شته دا د اصول رسالت د انجینیرینګ دی دا پلونه به جوړای دا ټینک والا دا توپخانه والا دا جهاد والا دا پیاده دی دا ټول نظام پکې شته وقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا سستی ما پیدا کوي په خپل کې او ابجد کې په باغ خلکو چې کم تاسو نه شهیدان شو وانتم العلون پر استاسو دی عمدہ مکہ اللہ پتا سو پتا کئی دا دشمن بخط میں گی ان کنتم مؤمنین خوشیت دار جب اللہ مطلق ایمان و یقینوی ایم سستم تسلی ورکی اللہ پاک یو یا کسان شیطان کن تسلی ورکی مسلمانان لرا ایم سستم قرحن قبرس تاتو تزاقام لیکن تے حدیمت دکری دے باقا وقتی حدیمت دے حلق وقتی ایم سستم قرحن زخم زخم نا مراد وجود زخم ظاہری مراد دے زخم نا مراد دام دے چرچ اپلام مرشو زخم نا مراد شہادت علم دی تکلیف دے مراد دے فقر نسل قوم قرحن مثلو رسیدرے دے قوم کافران زخم مثلو تاسو بدل مخ کے رشتے دے ادھا کرستو بدل اپنی تاسو بدل سے دے رکھا مخ کے رشتے دے فکر وکوے دا مواجی ممردی او یو بدل اخلو تاسو مخ کے بدل رشتے دے تاسو کوئی گئی پر خبرہ دا یو تسلی شوا و تلکن ایام و تارو دیتا جہاد کی لی نو داوی نو حابین الناس مو اڑو اڑو دیتا رب امید دخل کو کی کل ظاہر کی یو لگتا ورکو کل ظاہر کی بل لگتا ورکو الحرب السجار تیر شوی دے اے مولانا دام گھٹا جدا تاسو نمبری فیدا سے جیدے مولانا دے دام گھٹا دا ولی شہید مرتبہ حاصل شو یو سڑی دخبل معشوق سر پرتا پردون شو نو معشوق سره نو هغه معشوق لګي شو د عاشقي بزمکه راواره او پسینه ورته کېناست نو عاشق د خلکو په اور ورکاو مړه بې غیرته تابع پر لوري پسینه درته کېناست ودا مې ګټه کوئی شوی که نه دا مې ګټه نو که دا شی شوی دا مې ګټه ده زه درته اوس وجه وایم وليعلم الله الذين آمنوا علتنا ذکر کوي اوس نسبت دا علم چه اللہ تو شی مراد تیرا امتیاز دے ولیعلم اللہ و جخکار کے اللہ مومنین ورد منافقینونا یو پیدا خدا شوا کہ پتہ ہو لگے کہ دا منافقین دا دریس و جلال او باقی مومنان دی یو پیدا دا ویتخذ منکم شہداء چه تاس ہوئی من لکا سال پڑے شو اللہ کو شاہ دے کہ صحابوں کے میں ہویا کسا شہیدان کل ظاہر کہ استاذ نے جسو کا ساتھ آنا لڑوایا او یا اللہ سے دے لگا خوشحال ہے کہ صحابوں کے میں او یا کسان شہیدان پیدا کرن شہیدان جوڑ کرن مولانا بہت کیا لگ مات اسپتا وجہ چھو ناشنان اترتے ہوئے مرتبہ دا چاہو چاہتا لڑوں بے دا پیغامبر دویم نمبر دا چاہتا دا صدیق ابو لکسر درین نمبر دا چاہتا دا شہدہ نو چه په صحابو کې شهیدان نه وي او په تابعینو کې په دې زمانه کې شهیدان وي نو بیا به د رتبه د شهادت صحابو ته نه ملو شي نو هغه مرتبه چې کوم د صدیقین او بصیره کم از کم چې صحابه هغه رتبه ته ورسېږي هغه مرتبه د دنیا په دنیا خو فانی ده هغه حضرت حمزه شهید مرګ لذا واقعي مدلس قال مرشد قال رسول الله مبارك حضرت ابو بکر ودا خبرنا شروع تو من شروع حضرت عمر حضرت ابو رسول الله یہ دا مقام مر کړی نو زمانہ شو هغه رتبه چې د صحابه ولا د دې کی کار وړاندې سمجھ سکتے تابعین او شر القرون نه باغ نه کوي او خیر القرون نه کوي نو موږ خو په دې خپایو چې موږ سره لا او الله خوشاله دی چې مرتبه د صحابه نه څنګه وستل وایي دې مرتبه د صحابه سره وستل وایي وایا څنګه وستل نو سبت تکي شو څه په خندق کې او کاس دوی شو ویږي په خبره نو یو څو په فتح د مکی کې شو نو سره مسلمه الکذاب په جنگ کې شو نو سره اسود عنسی په جنگ کې شو کله ویږي کنه چې دا زید کما جلوس د خلق په کې راځي چې د صحابه او نم دا لوی او دې تو دا مرتبه د سکتان په رسول ويتخذ منكم شهداء وليس استعصوا شهداء ولا يوم مقصد پیدا کہ صحابہ ولا ربی مرتبه رسول پکار دی کہ درست زمانے خلق پکیو دی بکې نبی نبی قیامت کې بیا ارمان نه کوي یا وا ودا چې رسول خلق له تسلی شي یو راکه د مخکار شي چې په جهاد کې نو حمزه شهید شوی دی
دا اورستو تسلی بشي او درې وروسته به څوک کېدای شي پرې نه کوي او خو که موږ په حق نو موږ به ولې شهیدان کېدو صحابه په حق هم شهیدان کېدو نو څو د شهادت څو علت چې مولانا صاحب درې یو هغه رتبه الله په د شهیدانو مرتبه الله ورکول غواړي صحابه ولا دا دلیل دی کول دویم تسلی شو د وروستو خلکو دپاره چې که زما پلار هم شهید شنو صحابه شهیدان شوي دي او درې مسله چې دا شکوه ختمه شي ځکه چې په ناحقه یې موږ شهیدان رال صحابه په ناحق نه مخکې ده والله لا يحب الظالمین هغه دا مو وایي چې موږ د خدای خوښ نه یو ځکه موږ شهیدان شو اوهو تاسو یې خوښ یې ځکه یې شهیدان کړئ هغه یې ناخوښه دي ورپسې ده وليمحص الله الذين آمنوا بل عند ذکر کوي د مس ان یمسسکم قرح دپاره ان يمسسكم قرح یو علت فقد مس القوم دی دویم ليعلم الله الذين آمنوا دی دریم يتخذ منهم شهداء او سرهم علت یې څه دی ان يمسسكم قرح تاسو د زخم ورسېد نو علت یې څه دی ليمحص الله الذين آمنوا چې الله پاک مؤمنانو لره چې کوم شهیدان دي الله به وبخښي که څه غلطۍ دي شوي چې کوم زخمیان دي هغوی به الله پاک که څه غلطۍ دي شوي ويمحق الكافرين ذلیل بکی ام حسبتم په بل انداز تسلي ورکوي الله اکبر سرونه په علتونه ذکر کړل په بل انداز تسلي ورکوي ان ام حسبتم تاسو څخه داخل بچي جنت تا ولما په معنا الله دې او نو به ښکار کړل الله مجاهدین استادونه دا الله نه یو کړی به جهاد ته وسیله ده نو ذکر باندې به جهاد وکړو ويعلم الصابرين ولم يعلم الصابرين او الله الصابرين صابرين څه ثابت قدم په جهاد کې صابرين څه چې بلا اور مړ شو د صبر وکړو دا الله دې ښکار کړ لما يعلم فمانا لم يظهر ده لما فمانا او يعلم فمانا لم يظهر ده او څه جهاد ته داخل شي ولم يظهر او الله بني ښکار کړی مجاهدین استاسنا ولم يظهر الله بني ښکار کړی ولم يظهر صابرين لرا ولقد كنتم تمنون بلند تسلی ورکړي الله پاک څومره وخت صحابه ولقد كنتم تمنون الموت تاسو ته مخکې تمنا کوله د مرګ د بدر کې نو شریک شوي چې دا په وخت بدر د شهدا او سی پتراغي تاسو تمنا کوم من قبل ان تلقوا فقد رايتم عمر مولد په خپل موت کاته مرتجا درونو خپلان خپل ولقد صدقكم الله وعده او کته چې الله هم سره وعده پوره نکړه دغه موږ نه مړیو شو الله خپل وعده پوره کړی دا اذ هغه وخت تحسونهم چې تاسو استیصال کوئ تستقبلونهم قد استیصال به احکام دی ته وي ام وجه باذن الله په توفیق باندې ما وعده پوره کړه چې مې درته لاغي وتاته تاسو دا استیصال کوو او متلو غنیمت کوونډاو حتی لا فشلتم چې کله تاسو کې سستی رااله ګل ما مخلا سستی درکراله سستی رااله منتشر شوه وتنازعتم او د عبد الله بن جبیر سره مجاهده شروع کړه په امر کې وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون نافرمانی مو د خپل امیر او پس دا غیر کتاب ته او هغه کتاب ته فتح الله او خلا د امیر نافرمانی مو د عبد الله بن جبیر اغونډه والا منكم من يريد الدنيا غنیمت ته اوس ته الله وتعالى منكم من يريد الدنيا نو ګور الله وتعالى څنګه شوی الله مزجر کوي ما ته ګور ما په تاسو د مخکې ویلو چې بلار دوی ته سخت خبره کولی شي هغه دوی شي په دې سره ته نه شي منكم من يريد الدنيا فالوي دنیا سره د غنیمت په حال ځان لپاره نه هغه جمع کوي چې غنیمت په حال کې کو منكم من يريد الاخره ثم اغلستسال ثم صرفكم الى الله کوي ثم صرفوا وتاثر الله تدوینا هر کله تاسو دا کار کو الله تعالی تدوینا واړه ولې تاسو قوت په ختم کاغه د باندې ورکړل چې ازمایش تر باندې یو څه کوي مخکې الله نصرت ختم شو ولقد عفا عنكم دې سره ستنه رسول منتشر شوی دی او مدینه ته تختیدلی دی یا چا د امیر نافرمانی کړې ده عفا عنکم ځکه اجتهادي غلطي وه او کته اجتهادي غلطي ونه الله وتعالى سخت نسبت وکړه الله کولی شي والله ذو فضل نور فضل کوي على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ورپسې مولانا سے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا عارف خالد عن كلمه عن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد هذا جبريل هذا جبريل الانسان بشكل اخذ براس فرسه سر مراد انوبار کی بسر کی ہوئی علیہ حضرت الحق بالکل فرشتے راغلے کہ مسلمانوں نے ڈاٹ ورکی وہ جو مخالفت دا امیر دا امر خوش ہو دا عبد الله بن جبیر یا فرشتے
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا زكريا بن علي قال اخبرنا ابن المبارك عن عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى وهد قال 28 كالمؤمن للاحياء والاموات ثم طلع المنبر فقال اني بين ايديكم فرمائے کہ صلی عقبہ رضی اللہ عنہ جنازہ کا نبی اسلام کا مقتولین مدعوت قتل کا اتکا لپس بدویم کا ناشوی در وفات قسم کا ذکر وفات پر نلک مختی کالمودعی للاحیاء والاموات لکا انسان کے رخصت تخلیل جمدو در رسول اللہ مبارک رخصت اخشتر جد استاذ علماء کے حوالے کوثر روانی مودع رخصت ورکون کی تاخوی اور رخصت اخشتر کی تاخوی جد رخصت اخشتر کی ثم طلع المنبر بعد حضرات من المدينه منورة منبر لڑا دینا تصویر کو لیکن راجستان جو انت وہ منبر جو کھڑے اور خود کے التوفا فقال اني بين ايديكم فرد استاذ علماء کے ساتھ فرد سے نبی کی جو خبیش قیمہ پیش قدمی ایک لکہ یو بادشاہ کے وطن دپارا سفر گئی جو وطن تدی او داغن مخ کی وزیران کرشی اور بادشاہ کا ٹول سسٹم برابر ہے جب وہ بادشاہ برازی دونوں رضی قیام تھے جو بادشاہ نے وطن سفر گئی تو مخینا داغن وزیران کرشی تو اوی جب وہ بادشاہ برازی دونوں رضی رہی دا خوراک بفری دا تجھے کی موسیقی دا معاہدی بتا دوسرا گئی بس صرف عرض تیاری بادشاہ کے عرض سے دستانے ہوگی نو انی لبین علیکم فرد خمخ کی دور کی وانا علیکم شہیدون بتا سبانے لکہ وہی بکوما کہ ما سرد صحابہ کرام جہاد کرے وما سرد ایمان راوڑے او بما باندے او نیک عمالی کردی وإن موعدكم لمرصد وعدید حوض دے وإني لأنظر إليه من مقامي هذا مكاشفة شهوتا ما تذكرني وإني لست أخشى عليكم لبطاسوا نهي عليكم الشرك أوكي صحابة وطوي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبدل تاس مسيالي كي يوم الزرب الدنيا يوم سيالي سر يوم اليوم نجاة ترغيري بالبر نوريش بي صحابة وطا لكن أمت تي أولي تقصد صحابة وطرشتا صحابة من حيث أمت من حيث الأمت وشركنا مبتلاتي قال راوی وی رقبا داوی آخری نظر و کما نظر کرو رسول اللہ مبارکتا دیوی دینا پس میں نبی علیہ السلام نے لکھا دینا پس جب دے پاک دے تو میاش دے خودر دینا پس بیانے دے دے حضور پاک وہ مولانا صاحب دیکھے وی مسئلہ رسی چھے پشہید جنازہ کولے شکر جو اختلاف دا ایمان دے زمون پلیت پشہادہ و جنازہ کولے شکر دبا یو دلیل دار کرنا چھے اب تک آلا پس پہ جنازہ کئی وفات وقت کی ویسے کی تمر وقت کی ویسے نہیں کرے نور تفصیل بدل کو مخان انشاءاللہ الحدیث تکی ورپسیشا ورحمت الشہداء وقت فضیلت معلوم شو ورپسیشا وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لقينا المشركين يومئذ فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيش من الرماد لقينا ملاقش مشركان وتر بدر مرت وبدا نكير النبي اسلام يوضح كر دراميان النبي اشتر كده دوستو امين كبدي عبد الله بن جبير لنا وقال ابو فرمائے العظم لا تبرحون بخوزے کے اذا رأيتمونا قطع ظهور لكم رزاحنا مغالب عليهم بني كافران فلا تبرحوا وإذا رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعيننا ملمدت مرازے فلما لقينا جب ملاقشوا لقيناهم فكي مقدر کا وهربوا كافران تقدير حتى رأيت النساء للفرد كافران يستددن جبن دوال في الجبل في دين الجبل ويفتقر کے رفعنا ثيابهن عن سوقهن رفعنا ثيابهن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فاذيكن احكارهن بقوت بغنية جولو اگر تکتنی احقوت فاذي بجولو گڑے نلبا او دخمل قوم لجوش ورکاو کتبه نخذو خلاخلو تولی پوری دا مجاہد دا حجاب نمح کی خبری بل غیر اختیاری نظرنا باقدو شروع شدارمان يقولون الغنيمة منصوب بإغرابان دي عبد الله بن جبير وتوي عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبلغوا بابا أغمارة أعوجه وقاء فبغفر تنقرنا فرماني نذكري اجتهادي غلطي وشوى فلما أبو صرف وجوههم وذا مسلمانان مقول أولا وليش دفاق حينا الله وسلم مدد بريخوت ومصيبة تشيدات أو ياد يدرق ديننا راح كارك أبو سفيان
دا چې کوم وخت صحابه منتشر شو او رسول الله مبارک سره لږ کسان پاتې شو او ابو سفیان غلبه وکړه دغه وخت سره را مخامخ شو رسول الله مبارک ته آواز دې کې شیطان هم آواز کړی دی چې نبي علیه السلام شهید شو. اصل کې د پیغمبر علیه السلام په شکل یو صحابي مصعب بن عمیر رضی الله عنه شهید شو. نو شیطان پکې آواز وکړو نو باندې صحابو تورې ورډولې چې نبي علیه السلام شهید شو. نو په جلسه کې یو لوی غوغا شوه. نو راغی ابو سفیان مخامخ نو آواز یې وکړو فی القوم محمد صلی الله علیه وسلم. لرې دی نو حضور پاک مې جواب ورکړ یاره دا مړ دی ښه وی فی القوم ابن ابي قحافه ابو بکر بلا تجیبو وی فی القوم عمر بلا تجیبو لو دا عمر دی وی چې هم جواب پیدا کړ عمر ټینګ نه شو وی ظالما وی دا ټول تعالی خدای جبی ساتلی دی ورپسې اشاره فقال إن هؤلاء في القوم محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تجيبوا جواب ورکوي چې سوي فقال في القوم ابن ابي قحافه يا ابو بكر عبد الله بن قال لا تجيبوا قال في القوم ابن الخطاب فقال لا تجيبوا ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا نقابل شومت فقبلنا بكذب تدروا يا عدو الله ابقى الله لك ما يبقيك اذانا لقد اغث باقي من اجر الله كيبلي كتب چې حضور پاک منع کړی و د بیا ولې وي بیا خو عصبیت دینی غالب شو جذباتي وکړ عصبي او یا د پیغمبر منع د حرمت نه راځي حکمت باندې نشته د حرمت نه ابو سفیان به کول هو بل اوچا شاه هو بل او بل باندې وته چې دی په جنگ کې مدد وکړه مو وایو زنده باد اغیزه وی کول اوچا شاه نبی علیہ السلام اجیبوه صحابه ما نقول قال قولوا الله اعلى واجل اعلى لفظات کے صفات کی اجل لفظات کے ابو سفیان بن عمر ولا عطا لكم نبو خدا کا کچھتا ان سر مدد کرتا سر رشتہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجیبوه قالوا ما نقول قالوا الله مولانا ولا مولانكم قال ابو سفیان يوم بيوم بدر بدل مواقف والحرب سجار خبر میکڑیلا وتجدون مستقر تاسو په مړو کې مستوینه دبا دې مړو له پوزې ورګونه پرې کړو لکه د حضرت حمزه وبمونه باندې ګړي کوم سره دي ته پریدو وبوینه چې مستلا لم امر ورما په حکم نه لري اصله کې تاسو د مړو دې دې کو اوس دې نه نو اصله تاسو دا وایي چې دا ما حکم کړی دی د مشرک دا باندې دی ویلي دا خلق خپل کړی دي ولم تسبني دا مسلمه خفقای هم نه خفق نه خوشاله خرج شوی ما اړه نه لري چې مستو کې د مړو توحید مون نه کو بعد خلق کړی دي دا حسین او خفق نه وګوري خرج شوی دي ورپسې اشاره وبه قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال استبح الخمر يوم سباك اسكروا خمر قدر الرد ناس بعد الصحابه ثم قتلوا شهداء خمر ولسكروا خمر حرام نوكل لي وكل جاهل المشابهه وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن صاحب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان أو دي صائم وجدا فقال قتل مصعب بن عمير مصعب بن عمير شهيد شو ايه مولانا صاحب دا ابن قمیہ ابوذر باندې شهيد شو او ابن قمیہ आवाज وکړي رسول الله مبارک شهيد او دا مصعب بن عمير پیژنه تاسو مولانا صاحب یو د رسول الله مبارک هم شهيد دا هغه صحابیو ډېر ماندار په مکه مکرمه کې به یو جوړه سار ورجوړه یو به ماقام ورجوړه او چې یو جوړه به یو د دوه جوړه بیا به نه بچاله وره دون ماندار ټول چې په جامعونه کې دلته به په بچاله وره دومره او چې کله اسلام نه راوړل کنه نو ځل په جمعات کې روانو نو یو پیسې یو لنګي ښکته وبلې پورته او جامو ته ټوکړې لګېدلې رسول الله مبارک جل صحابه دې الله رسول ولې دې جل وې د مصحف د اسلام نه مخکې حال عمره یاد شو اوس دې حال دې مسلمان ټول پجامه نه لري بس صلی الله علیه وسلم یو طرف په ځمکه راځي چې بل اوچت او غټه غټه ټوکړې جامو ته لګېدل
مدام مصعب ابن عمر چې شهید شو نو شیطان پکې وان او خیر مني عبدالرحمن بن دمانه بهتر دا خلاصه خپل تاوازو ده او یادا چې بالکل بهتر بلې چې شهادت په تورزه نه ودي راسو چې سر به پړ شو نو په وښکار شي کفرونه کوم خپل جامع په صحابه وي چې کوم جمله شي او زیاتی صحابه د کفر نه ډیر غرباتو سر به پټ کړو په وښکار شي په ودي او په پټ شي په کفر کې سر به وښکار شي وأوراه دومان قال يا عبد الرحمن وإلى أوراه إبراهيم قول وقتل حمزة شهيد شو وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا مدة الدنيا الأخبار فيما بسط بلا غنيمة الذي عبد الرحمن بن عوف بالمالدار وسيبكى عبد الرحمن بن عوف هذا مالدار صحابي يدمر كاسيوي فقابل يسوع زلونا كل ذلك بكاسبين سروبه نو بلاس به نشو سفر کولې په مکه به واجب خان به وکړ او چې دې مرچو سره خدای نو یوې خدای وی مالا ګوره یو خدای چې په سرور کې سوی به سي رسېږي د سرور خود ختمه کېږي نو یوې یو ختمه په سرور تقسیمه نو دوه دې شمه یې کېږي څوره دوه دې شمه یې ویږي دغه د سرور په شریکه ختمه په سرور تقسیم کا نو دې ویل په غلامان کې سره پویندو کې نه وړ او جیدات کې نه وړ او کورونو کې نه وړ او ګړو چیرو کې نه وړ او خانو کې او پاسونو کې نه وړ نه د مال کې پوره حصہ نه وړ ملي راځي ورته کورونو کې زمکو کې ویندو کې غلامانو کې نه وړ او ګړو چیرو خان پاسونو کې نه وړ نه د مال کې پوره حصہ نه وړ او د شپه چې کېږي لگا راکې بس نو اتیا زر دیناره ولا دا لکشن چې پورا وسونه رسول الله وسته لنا من الدنيا دا ټول په غنیمتونو کې ما وسته الذي وسته یا اعطينا من الدنيا الذي اعطينا يريد ان تكون حسنات اجر لكم حسنات اجر لكم رجل لنا في الدنيا حسنا اذا موږ جهادونو او د هجرتونو ثواب د دنیا کې نه ملو شوی تمام په شکل کې حمزه ولا غریب اس اجر یونا مصعب بن عمر لا اس اجر یونا او دا یريد ان تكون حسناتنا ان تكون اجر حسناتنا عجلت لنا في الدنيا اصلا وجرني ثم جعل يبكي حتى تركت طعاما والبسيطه مناسبه دوام كتاب وقت شيء لا شيء عبد الرحمن فجيبها وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا قال رجل سرقل لي يوصلي الى النبي عليه السلام عمير ابن حمام عمير ابن حمام فرد وقل قال خبر لك ان قتلت بالمرجو فاين انا قال في الجنه نذكر الناس كجوري بهذا الموضوع ثم قاتل حتى قتل واذا كجوري يخرمهم جاء جنات تنتظر ما كتب البكاء نو كجوري ولا شيء شو والبسيشا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب رضي الله تعالى عنه قال عجبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بعد فجاهلیت کے لیے تکلیفوں اسلام نمخ کے اسلام کے دروں میں تکلیفوں رسید لینے نبتغي وجه الله تعالى مقدار ذاك ووجب اجرنا على الله فلا اجر واجب شو ذوي وجوه الله بقيد المعتدل اولا تما بھی دل اللہ کا وعدو کی نقام ہے پورا کئی لگا تعبیر فوجب سرکئی ومنا من مضى قائد من اخذ الجلا مضى الى الاخره او ذهب الى الاخره او شكر بنا يعني شيئات لم يأكل من أجره شيئا أكن يونك أجر كل نسشي فالدنيا كبت أجر ميلون شو كل أجر خيرت نفات شو لكاسو كان منهم مصعب بن عمر قتل يوم أحد مناسبة دبا لم يترك لنا حول إلا نمرة مغري وبرك صادر قلنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بها رأسه فكيف بني نمرة فبرك صادر سر أشرف العذار سرقون أنهم نے ولا پڑھ کے وجعلوا على رجله الإسقر وقوبات سرگڑے واجب گیا
میں والا بگیا پڑھنے کے سر اشرف الاجزاء دے وسر سر تعبیر دے سر نکیگی سر کی طول اندر منری یا القلال دیہی من الجسد ومن نبائد من الرسول دی قد این عبده سمرتو میوے پخدا نو کہو یہدی بوہانی شو کبھی دے میوے در ایت دنیہا میوہ پخا کے نائر سندا نغنیمت مالونا میوہ پخدا تنے پاما جو جب سنہ سکتا دنیا کے راتو انگے شکر دا آغی میوے نمون فیدہ آخر بس پر مولانا سے بخاری جزے وجہ محفظ